السلام علیکم دوستانو، سمی خان یم. نن زه تاسو سره یو بدلې موضوع سره راغلی یم او هغه بدله موضوع دا ده چې یاره تاسو ته پته ده چې په کرغزستان کې چې کوم حالت روان دي او زمونږ پاکستانی او یا فارنر سټوډنټان پکې گیر دي. نو راځئ تاسو ته اول زه دا ویډیو ښیم چې په کوم کې زمونږ پاکستان حکومت چې دی هغه د سټوډنټانو د راویستو دپاره کوم ستونزې کړي دي. نو موږ د هغې شکریا ادا کوو، خاص کر انجینیر امیر مقام صاحب چې هغه هلته کې رسېدلی و او کسانو سره میلاو هم شو، هغو یې راویستلو هم، هغو ته یې فلایټونه چې دي نو هغه هم ورکړلو. نو دا رنګ چې دی نو تاسو کتی شئ چې دا کسان ډېر په خوشحالۍ روان دي. خو که بل طرف ته تاسو وګورئ په دې بله ویډیو کې دا وګورئ لږ چې زمونږ کومه مزدور طبقه ده نو هغو گیر دي پکې او دا کس وایي هم چې یاره زمونږ د مدد وکړی شي. मैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ और यहाँ का जो हालात ख़राब हुए हैं इनमें से हम लोगों को हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। हम मजदूर लोग 3 दिन हो गए हम कमरों में बंद है और यहाँ का लोकल लोग बार बार आते हैं और हमारे घरों पे अटैक करते हैं। हमें बचाने वाला सेफ्टी देने वाला कोई नहीं है और हमारी हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि जो स्टूडेंट के लिए इन लोगों ने आवाज़ उठाया है वो आवाज़ हम मजदूर लोगों के लिए भी उठाए। پکار ده چې د دې کسانو هم مدد وکړی شي ځکه چې دا هم پاکستانی دي او هلته کې گیر دي. نو زمونږ حکومت ته دا درخواست دی چې څنګه دا سټوډنټان یې راوویستل او د مسلو نه نو دغه رنګ چې دی نو نورو مزدوران دې هم راوباسي. د کتونکو ډېره مننه. ښه ده، وباد اوسئ، د الله په امان.